أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن سبا که یو طرف ته د سوشل میډیا فایده ده او فایده ترې پورته کېږي، نو ورسره ځینې خبرې داسې هم وي چې تکلیف ورکوي او همدې نه په فایده پورته کولو نن سبا د جماعت احمدیه چې کوم مخالفین دي هغوی ډېره بېهوده ګویي هم کوي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف د دروغو غلیظ بکواس کوي چې داسې چې د احمدیان چې اوري نو زړه یې وسیرلی شي. او ځینې چې دا خبرې واوري نو بیا د رد عمل په طور ځینې احمدیان هم د دې غلط جوابونه ورکوي په غلط رنګ کې. نیت یې که صفا هم وي نو خو بیا هم ځینې وخت داسې الفاظ هغوی د خولې نه راوځي چې غلطې معنی ورله ورکړل کېدی شي. دا زموږ طریقه نه ده. دې نه یو احمدي ته ځان ساتل پکار دی. زموږ دا کار نه دی چې غلطه ژبه استعمال کړو یا داسې رنګ کې په ورله جواب ورکړو چې په نادانستګۍ کې زموږ د خولې نه داسې الفاظ راوځي چې په سرنګ کې د چا د بېعزتۍ سبب جوړیږي. او دې نه په فایده پورته کولو مخالفان بیا دا دی ویلی شي چې موږ نعوذ بالله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم توهین کوو یا د صحابه رضوان الله علیهم توهین کوو. حالانکه زموږ په زړونو کې خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه چې کوم مقام دی نو د هغې خو معمولی بشان برخه چې کوم د دغې فهم ادراک د خلک نه لري. زموږ خو هر څه په رسول کریم قربان دی. او رسول کریم هغه خاتم الانبیا دی چې د خدای پاک نازولی آخري نبي دی او د هغوی چې کوم ملګري دي صحابه چې کوم دي د هغې باره کې خو حضرت مسیح موعود علیه السلام بې شمېره ځینو کې هغه خبرې فرمایلی دي، هغه خبرې کړې دي چې دا کم خلک چې زموږ مخالفان دي د هغوی د سوچ نه بالا دي. نو زموږ په زړونو کې خو صرف د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقام نه دی، دا خو دی تر هغې خو څوک رسېدی هم نشي. د هغې د صحابه هم ډېر لوی مقام دی زموږ په زړونو کې. او هر احمدي ته دا خبره وړاندې ساتل پکار ده او داسې خبرې کولو نه هر احمدي ته بچ کېدل پکار دی چې ترنه غلط تاثر پیدا کېږي یا د غلط تاثر پیدا کېدو په یو رنګ هم اندېښنه وي. ځینې احمدیان دا ګڼي چې موږ د ډېر د غیرت مظاهره وکړه، دا جواب هم چې ورکو چې کله چې هغې نه تپوس وکړی شي نو دا د هغې جواب وي. حالانکه دا تشه د نامې غیرت جهالت دی. که څوک احمدي وي او داسې خبرې کوي چې ترنه طریقې سره څه غلط مطلب راوتی شي نو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام او جماعت بدنامي.
حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې تاسو به صبر کوئ، همیشه به صبر ښایي. یو ځای کې هغې فرمایي دا خلک ماته کنځلې کوي، خو زه د هغې د کنځلو پروا نه کوم او نه په هغې باندې افسوس کوم، ځکه چې هغې خو د هغه مقام نه عاجز شوي دي او خپلې عاجزۍ او د فرمایګۍ اخفا نشي کولی سوای له دې نه چې کنځلې وکړي، دا په دې نه علاوه به بله څه طریقه نشي پټولی. دی کمینګۍ اظهار کوي او غلطه طریقې استعمالي دې لپاره چې دوی څه دلیل نه لري، جواب نه لري، صرف کنځلې کول دوی له ورځي، کنځلې کول دی غواړي. هغې فرمایي که د کفر فتوی لګوي، که د دروغو مقدمې جوړوي او قسمه قسم افترا او بهتانونه لګوي، ټول طاقتونه په کار کې دی راولي او زما مقابله دی وکړي او بیا دی وګوري چې آخري فیصله د چا په حق کې به کېږي. کم کوشش چې کول غواړي وکړئ تاسو، خو خدای پاک ما سره دی، آخري فیصله به ښکاره شي چې چا سره دی هغه. نو فرمایي که زه د هغې د کنځلو پروا وکړم نو اصل کار چې کوم خدای پاک ما ته سپارلی دی هغه به پاتې شي. نو که یو خوا زه د هغې د کنځلو پروا نه کوم نو ورسره خپل جومات هم نصیحت کوم چې مناسب هغې لپاره دا ده چې د هغې کنځلې دې اوري او برداشت دې کوي او بیخي د کنځلې جواب دې په کنځلو کې نه ورکوي، ځکه چې دغه شان برکت ختم شي. دې ته پکار دی چې د صبر او د برداشت نمونه دې ښکاره کړي او خپل اخلاق دې وښیي. یقینا یاد لرئ چې عقل او په جوش کې یو خطرناکه دشمني ده، چې کله جوش غوسه راشي نو عقل نه قایم پاتې کېږي، خو څوک چې صبر کوي د بردبارۍ نمونه ښیي نو هغه له یو نور ورکړی کېږي چې دنه د هغه د عقل او د فکر قوتونو کې نوی نور پیدا شي او بیا د هغه نور نه نور پیدا کېږي. د غصې او د جوش په حال کې چونکې زړه او دماغ تاریک شي نو ځکه تاریکۍ نه تاریکي پیدا کېږي. نو دا هغه سبق دی چې موږ ته تل یاد ساتل پکار دی او دا ځان نه چې کومو خلکو ځان نه عالمان جوړ کړي دي او سوشل میډیا باندې جواب ورکول دوی شروع کړي دي، د غیر احمدیانو چې کم تشه د نامې مولایان دي او دا کم خلک چې اعتراضونه کوي د هغې د اعتراضونو جوابونه ورکوي، نو دې نه دغه څیز نه بچ کېدل پکار دی. او که جوابونه لټول غواړي نو د عالمانو نه، د جماعت جبر علم لرونکي نه، د جماعتي لټریچر نه د هغه د تپوس وکړی شي او د هغې لپاره داسې جوابونه ورکړی شي چې واقعي مضبوط جوابونه وي او د هغې دلیلونه او د هغوی الزامونه پرې رد کېږي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم تعلیم دی هغه په حقیقت کې صحیح اسلامي تعلیم دی، په هغې باندې عمل کوئ. ګنې بیا تاسو خلک به داسې چې په جومات کې یې او جومات بدناموئ. خدای پاک دې مونږ د شرپسند او د شر نه بچ کړي او دغه خلکو له دې عقل ورکړي چې د دروغ غلط اظهار کوي او ځینې وخت بې وجه د ځینو الفاظو استعمال وکړي او فتنه او د فساد د خورولو سبب شي. که مونږ په سوشل میډیا باندې دغه جوابونو په ځای د خدای پاک مخې ته ټیټ شو، خپل منځونه ښه ښایسته کوو او په خپلو سجدو کې د هغه درد پیدا کوو چې دنه د خدای پاک غیرت زر په جوش کې راځي، نو موږ به ډېر زر دې نه ډېر بهتره نتایج ترلاسه کوو دا کم نتایج چې دا خلک په خپلو جوابونو ترلاسه کول غواړي. نو ځکه هر احمدي ته د دغه څیز نه بچ کېدل پکار دي. هېڅ چېرې هم داسې خبرې مه کوئ چې دشمن ته بې وجه دا موقع پې ترلاسه شي چې یو احمدي دا ووایي یا هغه یې ووایي. زموږ اخلاق ډېر اوچت پکار دي چې وي او د چا چې اخلاق اوچت نه دي نو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق نه دی پوره کړی. نو موږ ته خپلې جایزې اخیستل پکار دي، هر تن د خپله جایزه واخلي، سوچ دې وکړي
او په ځای د دې چې د غلط قسمه جوابونه دې ورکړي د دعاګانو طرف ته پام کوئ. خدای پاک دې موږ ټول له دې توفیق راکړي او د مخالفانو شر د باغې باندې دې الټه کړي، د هغې نه دې بچ کړي. اور مخالفین کے شر ان پر الٹائے اور اس سے بچائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.